بسم الله الرحمن الرحیم. یو کور مشترکه ده، هغوی کچن کاناپینا وغیره ټول مشترکه بندي کوي. نو آیا په دې کې یو کس صاحب نصاب ده او نور کوم مشترکه کسان دي هغه غریبان غوندې دي؟ آیا دا صاحب نصاب دی مشترکه کوم غریبان دي چې دې سره کچن کې شریک دي دوی ته زکات ورکوی شي او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، دغه صاحب نصاب دی مشترکه کوم کسان دی کچن کې دی سره شریک دي دی ته زکات ورکوی شي په یو شرط سره. شرط دا ده چې کچېرې دی دغه زکات مشترکه کوم کسان دی سره کچن کاناپینه کې دی ته زکات ورکړلو او دغه کس زکات ولا پیسې خپل ذاتي استعمال کې راوستلې، یعنی د کور کچن وغیره کوم مشترکه کوم اشیا دي دوی کې څه شیان روانه خستلو دی کې استعمال نه کړلې، نو دغه زکات په دې طریقې سره بیا ادا کیږي اگر کا کور مشترکه کسانو کې ویلی نه وي. که بالفرض دغه زکات صاحب نصاب خپل کور مشترکه کوم کسان دي هغوی ته ورکړلو، هغوی دغه پیسې د کور مشترکه اشیاو کې استعمال کړلې، نو دا داسې شوله چې دغه صاحب نصاب چې چا زکات ورکړې ده نو دا خپل زکات نه په خپله باندې فایده وچیدی، نو لهذا دغې طریقې سره بیا زکات نه ادا کیږي. اول کوم صورت ته هغې طریقې سره زکات ورکړلو او هغه خپل ذاتي استعمال کې راوستلو، نو بیا جایز ده زکات هم ادا کیږي او طریقه هم دغه صحیح ده د ورکړې وله او اخیستو وله.